اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ تا گواو سا صاحب عظمت او پشان زمون قسم و سوگن دے چی مونگا با دا پاکستان دا سلامتیا او دا بقا دا پارا دا اسلام دا بالدستی دا پارا دا ختم نبوت دا تحفظ دا پارا دا پاسبان پاکستان ارگنائزیشن دا دستور و دا نظم و ضبط دلان دی دا دکی انسانیت دا کونڈ روند دا مدد دا پارا دا ظالمان مخلط و دردو دا پارا بہر محاق کو ولاریو او اس کلمہ منگا تیختا نکو اے اللہ تزمونگا حمی و ناصر شے آمین سم آمین سازو ټول مبارک تاسو پاس باندې شوي اجي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو شکریا ډیر زیاته اول او ان شاء الله زه ډیر خوشاله مننه زمونږ د پلونو غړې د چاسده روډ خزانه بالا چې ورته ویل کېږي د هغې دا یونټ افتتاح ونن او ماشاءالله په ډېر ګڼ شمېر کې دی چې زموږ د تحصیل شالم او د اوځۍ د تپې والا چې کوم کابینټ دي دا ټول موجود راغلي او ډېر په ګڼ شمېر کې شرکت پکې کړی او دلته کې ملګرو د امداد خان د په دغه کې قیادت کې دلته موږ یو ټیم جوړ کړو خپل چې هغه د تنظیم صدر دی دلته دې کې زموږ د یونټ دا موږ سره خوا کې ولاړ دی او زموږ د توقعات دي او دا پیغام دی زموږ چې موږ خدایي فوجدار یو نه زموږ د سیاست سره تعلق شته دی او نه زموږ د نوټ او د ووټ سره څه کار شته دی دا ځان له خپلې معاملې دي موږ د الله رضا دپاره په میدان کې راوتلي یو د هر ظلم او جبر خلاف راوتلي یو د لاقانونیت خلاف راوتلي یو د اقربا پرورۍ خلاف راوتلي یو د ناانصافۍ خلاف راوتلي یو او په تاڼو کې او په ادارو کې چې کوم کلچر نن سبا جوړ دی او د عوامو سره د عام پبلک سره سیویلین سره چې کوم قسمه ذاتیات کېږي او د هغې څومره حتک کېږي او هغې څومره سپکاوی کېږي د هغې خلاف موږ دا یو فورس تیارو انشاءالله العزیز چې موږ به دا ادارې زموږ ادارې دي دا وطن زموږ وطن دی دا دغه چې کوم دا ملک زموږ ملک دی او موږ د دې توقیر او د دې عظمت زیاتول غواړو چې کوم کسان چې په دې ادارو کې ناست دي او د دې د بدنامۍ باعث جوړېږي انشاءالله یو به موږ میدان ته راوباسو ښکاره کوو به او مشران چې کوم دي افسران بالا چې کوم دي د ملک کرته درته مقدرې حرکې چې کومې دي د هغې نه به زموږ دا مطالبه وي چې د دې سدباب دې وکړلی شي او د دې خلکو له دې لګام واچولی شي که انشاءالله العزیز پاسبان به د هغې ګریوان ته خپله لاسرسی بیا جي پاسبان زنده‌باد پاسبان زنده‌باد دلته چې موږ سره الحمدلله نن په دې یونټ کې موږ سره تقریبا 45-46 کسانو یونټ جوړ شولو او نور چې کوم دی به تاسو ته ښکارېږي تقریبا داسې 100-150 کسان دلته په موقع باندې موږ سره موجود الله پاک دې توفیق ول ورکړي دا به ورځ په ورځ زیاتېږي ټایم په ټایم باندې به زیاتېږي او دا چونکې یونټ دي الله کوي څه د باندې ته یونټ وایي لکه څنګه چې هغه د محلې ورسته د یونټ چې ورته وایي که نه نو دې کې هم دومره کسان راځي پکې او همدغسې لیول سره کسان راځي او انشاءالله چې کله بیا ګرینډ پروګرام کوو نو ښکاره شي چې زموږ په تحصیل شالم په سطح باندې څومره موږ سره د سټریټ پاور دی او موږ سره د اوځو په سطح باندې څومره سټریټ پاور دی او بیا موږ سره د ضلعې په سطح باندې څومره سټریټ پاور دی او څنګه د ټاون 1 او ټاون 2-3 په سطح باندې موږ سره څومره پاور دی انشاءالله العزیز دا بیا چې کله موقع راشي بیا به دا موږ شو کړو ورته ګورنمنټ ته هم شو کړو د ادارو ته هم شو کړو او د خلکو ته ظالمان جابرات ته به هم انشاءالله العزیز موږ شو کړو پاسبان میشن منشور دستور نظم و ضبط قاعده قانون دار څه ورته موږ وښول دا ادارې زموږ ادارې دي څنګه چې ما ویل موږ د ادارو احترام کوو موږ د تمامو بیوروکراسي موږ احترام کوو موږ د حکومتونو احترام کوو موږ د سیاسي پارټو احترام کوو موږ د هغه خلکو خلاف یو چې کوم د عوامو خلاف دي بس لنډ اوږده دا ده د هر هغه ډپارټمنټ د هر هغه حکومت د هغه ادارې د هرې پارټۍ د هغې موږ خلاف یو چې کوم د عوامو خلاف ده بس موږ د هغې خلاف یو ډېر افسوس ما ته په دې څیز باندې راځي دا کار چې کوم دی بیسیکلي د انټي نارکاټکس فورس دا کار دی دا یو ډپارټمنټ دې دپاره موجود دی یو محکمه موجود ده یو وزارت د دې موجود دی د دې هر څه باوجود چې کوم دی بارډر بند دي نو بیا د چېرته نه پرووایډ کېږي چېرته نه راځي موږ په دې باندې دا کمپین مسلسل چلو چې زما نسل نوجوان نسل تباه برباد شولو زما جنکۍ زنانه چې کوم دی برباد شو نشې کوي زما د مدرسو طالبان د سکولونو طالب علمان دا ټول تباه برباد شول دا زما قوم تباه کېږي لګیا دی د دې خلاف خو موږ بھرپور میدان کې یو او دا کسان خو موږ حکومت ته پناخه کوو ورته بار بار ورته ویلین دي ورته او بیا هم که دوی ورباندې سټینډ نه اخلي انشاءالله ورځي پاسبان پاکستان دا مجاهد ملګري به ډنډه په لاس باندې د خلکو پسې ګرځېږي او دوی په کورونو کې هم انشاءالله موږ نه پرېږدو جی بالکل موږ ډېر خوشحاله وو چې حاجي صاحب ګل صاحب مونږ ته حاضري ولګوله او موږ مطمئن کو او مونږ له حوصله راکړه مونږ یعنی میدان ته روخ کو
مونږ د دې نه ډېر شکرګزار یو او دې الله خوشحاله کړي او دلې الله زندګي ورکړي. مونږ د دې دپاره ډېر څه ویل غواړو. ډیر شکرګزار یو چې موږ د خپل قاعده او د آئین او منشور مطابق د پاکستان د ایجنډې لاندې موږ خدمت کوو او زموږ تنظیم غیر سیاسي تنظیم دی. موږ په خپل علاقه باندې د ظالمانو مخنیوی کړی دی. د 1996 نه را روان یو انشاءالله هر قسم خدمت موږ د قوم کړی بغیر د الله چې د الله د رضا دپاره او انشاءالله داسې نوجوانان چې موږ سره ملګري کیږي نو انشاءالله د دې منشیاتو خلاف او د ظالم خلاف به موږ هنې ټیم حاضر یو. موږ د یوې خبرې نه وروسته والا نه یو نه یېرې والا یو. خلاف د پاسبان دا منشور دی څنګه چې کاري صاحب تاسو ته بیان کو دا زموږ میشن دی. په دې به موږ انشاءالله قایم یو چلیږو به پې او د ظالم خلاف کاغه په هر ځای کې وي هغه که یو محلې په سطح وي کاغه د یو صوبې په سطح وي کاغه په یو محکمه کې وي کاغه په هر یو ځای کې وي او چې ظلم کوي او د عوام حق خوري او عوام سره زیاتې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه نقیب جان صافی جنرال سیکرټري پاسبان ډسټرکټ پېښور. دا خو تسلسل دی دا روان دی انشاءالله. مونږ کوشش کوو چې د پاسبان چې څومره ملګري دا رایوځای کړو او نن دلته ابتدا وشوه هغه ورځ په انکو د امان کې شوې وه. زمونږ کوشش دا دی چې څومره مونږ نه کیدی شي چې غیر چاپیرچل کې د خپل ملګري یوځای کړو او د هر قسم برایي خلاف د کاریم صاحب ګل په قیادت کې ودرېږو انشاءالله. جی تاسو خبر وکړه پاسبان نو مونږ د خپل طرف نه یو خبره کول غواړو چې نن نه تقریبا په 2007 کې یو واقعیا مخې ته راغلی وه چې د هغې 19 سال خوشا کیږي. هغه واقعیا داسې واقعیا وه چې یو طرف ته ظلم او بل طرف ته مظلوم و. ډیره هایلایټ شوې وه هغه ټایم هغه وخت سره د فیسبوک وم نه کله چې د پاسبان ګروپ کاري مصاحب ګل دی خبر شو او دی هغه موقع له هغه ټایم له رسېده نو تاسو په خدای یقین وکئ چې دی په دغه ځای باندې ودرېده او دی دا خبره واضحه کا هم قانوني خلکو ته هم چې کوم د ایجنسو کسانو باقاعده ورته کولو اواز وکړو چې موږ به مظلوم سره ودرېږو. نو د هغه وخت نه راواله په دغه نظریه باندې حالات داسې لږ څه جوړ شوي وو چې ملګري ټول یو خوا بل خوا شوي وو. نو زموږ هغه نظریه ده اوس هم د پاسبان او مونږ دې پاسبان کې دوباره بیا مخې ته رالو.